تاسو په دې نعتونو کې نوم اخلئ حضرت حنظله رضی الله عنه واده شوی دی او پته ورته نه لګي د احد د معرکې دغې وخت سره راغی بیبي سره په لویه بیودسۍ کې پروت دی پته ولګېدله څه چل دی مدینه منوره خوشې خوشې ده وی تا ته پته نه لګي وی نه وی نبي علیه السلام تللی دی که نه کافر راغلي دی احد خوا کې پراته دي جب ښه هر څه یې پرېښودل غری وایي هماغه بیودسۍ دوران کې لویه بیودسۍ دوران کې ورغی ښځه وایي ما خوب ولید د شپې داسې خوب مې ولیده چې د جنت دا حنظله چې دی رضی الله عنه دی اوچت شو د اسمان دروازه پلو شو دی پکې برلا د اسمان دروازه پلو شو دی پکې برلا وردنوت پکې وای بس زه پوه شوم چې د روح نن د اسمان د دروازې نه پورته جنت ته روان دی چې د کور ووته نو د دروازه کې ووته مو داسې شاید مې ورته نیغ نیغ کتل ګوره ډېر ګران کار دی او ما ول آواز ورکړه چې سړیا لاړې وې چې او لاړم دوا را پسې کا ورلم د نبی علیہ السلام خواله اب د تورو په میانس کې ولاړی زه به دلته تا سره ملاستی ما په دې کور کې به زه ملاستی ما سلام ای ما ورته هغې پورې کتل چې تر څو په لاره کې دی زما د سترګو نه پناه شوی نو ځکه ما خو د شپې خوب لیدو زه خو پوهېږم چې د اخري جدایي د زما نه لاړ ورتلو سره نبي علیہ السلام له ورغی او تیره جمعه مې ویلي چې یو سړی ابو عامر فاسق یادم نه کنه چې د دې مدینې سړی منورې او تللی مکې ته د مکې خلک یې راغوښتي اما ویلو چې راغې او خلکو ته یې وی چې دا زما قوم دی چې زه ور مخامخ شم دا به ټول د نبي علیه السلام نه اخوا شي دا د حضرت حنظله رضی الله عنه پلار یې هلته کافرو سره ولاړ دی کافر یې روستي دي د نبي علیه السلام د حملې دپاره او زوی یې دومره قربان د الله رسوله وی زما پلار چې د ابو عامر راغلی د کافرو کې ما ته حکم وکړه چې د خپل پلار مړ کړم بیا چېر څه کېږي ستا د خوشحالولو د الله د رضا دپاره زړه مې غواړي چې د خپل پلار مړ کړم نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل نه حنظله که دا پلار مخې له درغې نو بیا به یې نه وجنې ابه نور مسلمانان وجنې ته به ورته غږ نه کوې ګوره عجیبه نظام دی که نه پلار ته به ګوتې نه وړې دا حکم و بالکل د نبي علیه السلام که چرته د یو مسلمان پلار په کافرو کې دی زوی په کافرو کې دی دله مخ په مخ ورغی په دې به لاسونه نه پورته کوی پینه نه به ورځي لاله به نه ورځي ورغی لکه د ځوان مردی په شان او چې ښه وي چې هغه ته به نه پرېږدې نو بیا خو د مسلمان د کافرو دا چې کوم د ټولو نه لوی مشر دی ابو سفیان په ده ورلم لیکن اخو الله ته نه وه منظوره که نه همدغه ابو سفیان وروسته مسلمانېږي خو چې توره اوچته کړه ورشغ والې نو د شاته یو بل کافر دی په سر په توره ولاندې را پرېوت شهید شو چې شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا ووی وی صاحب هغه حنظله رضی الله عنه خو هغه د شهید شو دا د پلار د مرګ د منې کې په ابو سفیان رضی الله عنه ورغې خو شاته نه بل کافر و شهید شو حضور پاک مبارک وفرمایل هغه ته پته نه وه ګورې دی چې دې په لویه بیودسۍ کې دی هغه ته پته نه وه وی هلکه ما خو یو شی ولیده وی اوریاز راښکته شوه او د اوریاز نه د سپینو زرو په کاسو کې باران وشو په سپینو زرو په لوښو کې د اوریاز نه باران وشو او فرشتې لګیا دي د هغه سپینو زرو د لوښو په اوبو باندې د حنظله له غسل ورکوي غسل ورکوي وګوره تپوس وکړئ څه چل شته نور صحابو ته غسل نه ملاویږي ته غسل ملاویږي او د اوریاز نه باران کېږي د سپینو زرو په کاسو کې کېږي او فرشتې لګیا دي غسل ورکوي هله معلومات واخلئ چې تپوس یې وکړه نو ښځې وې چې دې په لویه بیودسۍ کې و دومره انتظار ما ورته چې سړیه ولامبه نو بیا لاړ شوې نه لامبم ځان مخکې رسوم حضور پاک به د تورو پلقار کې ولاړي زه به دلته کې تا سره مې دې ته بادري وایي نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل غسیل الملائکه دا هغه لقب دی فرشتو لمبولی حالانکه د شهید متعلق دا حکم دی چې کوم سړی شهید چې په خپلو جامو کې به خښی غسل به مو نه ورکوي غسل نشته لویه بیودسۍ کې رب العالمین جنت نه وله فرشتې رالیږي د سپینو زرو په کاسو کې ورته هغه فرشتې غسل ورکوي یو بل صحابي دی حضرت خسیمه رضی اللہ عنہ
حضرت خسیمه رضی اللہ عنہ بوډا دې سپینګری ګوره دې د شهادت ته تمنا راته زوی حضرت سعد په بدر کې شهید شوی زوی یا الله کله به د جهاد موقع راشي تو ماتم چې ته خدای شهادت راکړه نبی علیہ السلام لراوی وی د الله رسوله ما بیګا یو خوب ولید څه خوب دی ولید وی ما خپل زوی په خوب کې ولید سعد ډېر خشته مزیدار باغ دی پکې میوې دي او پکې چینی دي او زما د زوی پکې روان دی وګرځي پکې مې چې بچې څنګه وی بابا ډېر زیات خوشاله یم بابا راځي نه مال راځه وی مې چې بچې دا خو ډېر خشته علاقه ده او ډېر خشته ښکلي باغونه دي وی دا جنت دی او بابا درته سوال کوم چې مهرباني وکړه ما د جنت ته راشه نو زر نبي علیہ السلام ته کېناست وی دغسې مې زوی لیدلې ما ته سوال وکړه چې ما الله شهادت راکړي دا الله نه راله سوال وکړه چې ما الله شهادت راکړي وی ډېره ښه دی لاس یې پورته کړم یا الله دې حضرت حسیمه رضی الله عنه له شهادت ورکړي ورغې خو په ځوان مردی باندې جنگ وکړو په آخر کې شهید شو تمنا به کوله صحابو د شهادت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی زما پلارو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وی چې لاړو د نبی علیہ السلام په خوا کې ولاړ دی او شهید شو وی د شپې نه ما ته وی چې بچې ما خوب داسې لیدلی چې زه نه پاتې کېږم جمدی واپس نه راځم په ما قرضونه دي نو ته مهرباني وکړه چې بل هیڅ کار مو کې خو چې زما د مرګ نه پس ګورې زما قرض زما په غاړه پاتې نه شي په هره طریقه چې دراله خلاص کړه ډېره ښه ده بابا د شپې نه صحابه په تمه وو چې زه به مرم او شهید کېږم دا پته نه لګېده چې څنګه لاړ شهید شو پلار مې او هغه سره هم کافرو دغه چل کړی چې دا پوده یې ترې پرې کړې وه مسلې ورسره کړې وه وی زه رالم ما ته څادر لرکو وی صحابه ومنې کړم چې نه ګورې پام کوه څادر دې لر نه کړي وی بیا مې لرکو وی بیا منې کړم وی نبي علیہ السلام راته کتل خو هغه منې نه کړم نو څادر به دې اوچت کوم مې کتله ما ته مه خفه کېږي زما دې قسم چې ما ته اوس هم ستا پلار ښکاري چې فرشتې پې د پاسه وزرې خورئ او د نور نه بچ کوي د الله رسوله چې مدینې منورې ته رالو نو چې زما پلار باندې قرض دی او څه